دا بېباک رایې ګرانو کتونکو په دا ننني رپورټ کې به خبرې اترې کوو د پښتونخوا د ولس سره چې په دغه خپله صوبه کې آی روز احتجاجونه یومیسیا روډونه بندول او 1 پوینټ ایجنډا چې هغه د 804 رخایي آیا د 804 رخایي په خپله صوبه کې په دغه احتجاجونو باندې کیږي او که نه په اسلام آباد کې یا په پنجاب کې دوی احتجاج وکړي. دې سره دوی قانوني چارې انتخابي کمزوري دي خو دغه احتجاجونو باندې دوی یو ایمان روړی دی او د 2013 نه والا تر د 2025 پورې صرف احتجاجونه. نو د خلکو سره هم خبرې اترې کوو چې خلک په دې عقله باندې څه وایي. په دې قوم ته ډېر لوی تکلیف او نقصان او بېحده بېکچه نقصانونه قوم ته رسي. هغه زمونږ کم سرمایهدار یا زمونږ حکمرانان چې کوم دي هغه خپلې عیاشۍ او خپل دغه کوي او زمونږ د غریب اوس هغه ممبران هم چې کوم دي که نه لکه موږ اوټ ورکړی دی ما اوټ ورکړی تا ورکړی دی هغه ممبران هم موږ په سترګو نه وینو هغه هم که وینو اسلام آباد کې هغه حجرې هم خوشې شوې جوماتونه هم پرېښو هغه هم خادم راته پرېښوې او د غریب هېڅ پرتان نشته. وروره دا خو بس صرف احتجاج دپاره دې قوم دې دا منتخب کړي د احتجاج دپاره خو نه چې احتجاج دی او احتجاج دی او احتجاج دا خو چې را دره پارټي شروع شوې احتجاجونو باندې د قوم له بس سر نغرې کړه او د احتجاج هېڅ اهمیت نشته په دې ملک کې. د قوم دوی راته پاره ورکړی چې دې کې بس تبدیلي دوی د تبدیلۍ په نوم باندې وټلي هېڅ قسمه تبدیلي رانه بس احتجاج دی او احتجاج دی. قوم ته د اوړو د بجلۍ د روډ د یونیورسټۍ د کالج د تعلیم څه ضرورت دی. هنرمند تباه شو تعلیم یافته خلک تباه شو اخر دا ولې او بیا په خپله صوبه کې احتجاج نه د چا خلاف کې د چا خلاف کې د خپل ځان خلاف کې استعفا ورکړه چې احتجاج کې استعفا ورکړه بس خبره ختمه. او پنجاب ته د یار تلیم نشي نه پنجاب والا تا مني نه ځکه دې نه مني چې هغوی یو ځان له یو خپل دغه ته ورشه د پنجاب وزیر اعلی زنانه را او د هغې کارکردګۍ ته وګوره چې یو هغه دی د امریکې کانګرس هغې له خط راولېږه او هغوی قابل تاثیر وګڼله چې افرین شه په دې زنانه شه چې هغې د صوبې دپاره د خپل قوم دپاره څونه ارسو دمکې خو دا دې نه مخکې هغه بل هم ورکولې نه هغه هم دغه شان تېر شو اوس دې ورکوي نو زموږ صوبه هم په ښکته روانه ده او مخکې نه ځي. دا خو که دوی د وفاق سره خو نو وفاق به دوی له فنډ ورکوو او هغوی به ورله پیسې ورکولې زموږ صوبه به ښه وه. ګوره وزیر اعلی بله دلته چارته دې ته راغلی دی نو نه میډیکل کالج شو نه چې کوم دی نه هغه یو انډرپاس ګراونډ دی دغه یې جوړه هغه پوله نو هغه هم ختم کړه. نور څه داسې ترقیاتي کار یې نه دی کړی سوات ته بل وستلي دیر ته تللی دی هلته هم څه داسې نو په دوی له خو په کار دی چې ترقیاتي کارونو له زور ورکړي او ترقیاتي کارونو که دوی په 14 کاله کې په 15 کاله کې دوی موږ ته وښایي چې په دې صوبه کې دوی یو ترقیاتي کار کړی دی.